علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول جوړ به عزتمنو په سواد کې خمیار کې عزت یو پلار ظالم لګېده د خپل لوري بې دردۍ سره د تکې د پاره قتل کړ ده چې عزتمنو لوري د واده نه انکار کړ د پلار ظالم لګېده چې خپل لوري بې دردۍ سره قتل کړي. راځئ مینوال ټول معلومات تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې تاسو ته د یادګي نه کوم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې وساره د ټاله نشان وهاي چې ها یو نوی معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو سوات خمیار کې عزتمنو یو پلار ظالم لګېدل د خپل خواږه لوري د دکې د پاره قتل کړل د چې لوري د واده کولو نه انکار کو. عزتمنو پلار چې دینو خپل لوري خپل رشتہ دارانو ته ورکړی و خو په خوشحالۍ باندې عزتمن خراغي خو په خوشاله باندې کېدنه هر څه کړو چې کله واده ته ورسي نږدې شولې لوري سمدستي راپاسېده او پلار ته ویلې چې زه هېڅکله واده نه کوم دا واده ماته نامنظوره. نو مینوالو دغه پلار ظالم بیا لګېدلی دی تمانچه یې راغوستې ده او خپل لوري په سر باندې ایښتې ده او په دغه طریقه باندې قتل کړې ده. پلار په جواب کې ورته ویل چې لوري ته زما عزت ته نه ګورې نو ته د ما نه په دې دنیا باندې نشې ګرځېدی زه ستا عزت ته هېڅکله نشم کتلی. نو عزتمنو دغه طریقه باندې بیا پلار ظالمه لګېدلی دی او خپله لوري وجلې ده. مینوالو زموږ د دې ویډیو مقصد همدا ده چې خلک خو لور ورکوئ راوئ ورسره کښېنئ ښه په خوشحالۍ باندې خبرې ورسره وکړئ او ورته ووایه چې ستا دا رشته خوښه ده او که نه ده. که چېرې وویلې چې نه مې ده خوښه نو بیا ترې نه په کلار باندې کښېنه بیا دغه کسانو ته انکار وکړه او که چېرې وویلې چې داجي او خوښه مې ده ستاسو چې څنګه خوښه وي ستاسو خوښه زما خوښه ده نو بیا ورته ښه وکړه او خپله لور ښه په خوشحالۍ باندې ورکړه نو بیا داسې واقعه هېڅکله مخې ته نشي راتللی. نو زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووایه چې ښه یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.